قبلی ته به دې مخي او دریم دا دی چې زړه به دې مکمل فارغي زړه به دې مکمل فارغي د شواغلو د دنیا نه څو شو طهارت یو قبلې ته مخ کول دعا او زړه خالی کول شواغلو نه درې او شروع به په درود او اختتام به په درود باندې کې څلور ٹھیک شو او ناجائز سوال به نه کې چې خدای پلانې مړ کړي پیږي په دې باندې او د ځان نه به اوچت شیم نه غواړي چې خدای ماري دنیا باچا کړي هغه ځان زیاته خبره ده چې ته الله ماري دنیا باچا کړي پیږي په دې باندې امام صابونی دې ځای باندې دا شرایط ذکر کړي دي هغه هم الله ته سخت کال تللی دی الله دې وښي اخواني عالم دی ډېر زبردست دا دراساتو اسلامیو کې استازو په مکه معظمه کې ځکه وایي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد په برپا کوي په ځمکه کې پس دروغوالی د ځمکې نه دروغوالی د ځمکه چې د پیغمبرانو علیهم السلام په هدایات او تعلیماتو ځمکه آباده شوې ده په دې کې د غیر الله قانون راوستل او د غیر الله دسترس راوستل دا په حقیقت کې فساد په ځمکه کې او ودعوه خوفا وطمعا رابلی اللہ لرا پداسی حالت کی چی تاسو یریدون کی یہی وطمعا او تمساتون کی یہی دا اللہ نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً مہربانی دا اللہ نزدو دا نیکانو تا پتہ نہیں لگی چی خودے تا سوک نزدی تا تا خود نہیں لگی تیلے چٹی ہوئی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اللہ غزاتے چرا لگی با مختلف بادونا ریاح جمد ریح دا کلا چی ریاح ذکر شی دے دا رحمت تینا مرادی او چی ریح شی ماغین عذاب مرادی پا عادیانس ریح راغلے رابشی الپاس او دا ریاح دی دا دا بشارت پزے کی دا قبلی نم هوا راشی نور خاطا نم راشی جنوب نم راشی شمال نم راشی دا هواگانی یو بل اوهی داسی اگه نا اوریت ساده شی باران یرسل الریاح بشرا را لیگی بادنو لرا زیری ورکون کی بین ید رحمہ مخید مہربان اخبرنا بادونا دا دی خبری زیر ورکی چی باران را روان دی حتی اذا قلت صحابا سکالا حتی چی پورتکی اقلت رفعت حتی چی پورتکی دا بادونا صحابا سکالا اغور یزو درنو لرام وخوادری دبئی تطلما دی مدرسے دا پارا نو پر اجازونو کی اجازو با اکثر پائی کتلمو ناگی ٹکٹ بڑھیر کمو اگر سے پریوٹ یو دگوا نو آگئی که بس سلمه چه سڑے ناس نلان دیودار سور تخکار کیدل نو دا چه دی ایران تا ورسی کنا نو دا بیا پر سمندر بانی منگا روان نو دا طول مزل بیا پر سمندر دو پاسی نو تی سماما دی سمندر تا قتل لان دی کنا نو تا بول گی دا گڑو گلی دی گی دا پر ازمکا بانی روانی دا پر سمندر بانی بار پاس دا وریازی دا ٹانکی پرتے وی دو ڈھکے دے با تاس بداوی نہیں بیا نو اقلت صحابا سقالا راپور تکی دا بادونا غور یزی درنی پو بو بانی او دا التپات شو سقناہو بوزو منگا دا غور یزو لرا لبلد میتن اغا خار وچتا دا ارشی مرگ دا اغا مناسبی دا خار مرگ دا دے چی آلتا سکڑا راشی او باران نکی
فانزلنا به الماء را کوزی کومنگا په دې باندې اوبو لرا فاخرجنا به پس رو بس پوری اوبو باندې من کل ثمرات د هر قسمه و خوراکونه کذالک نخرج الموتى لاړو بلې مسئلې ته کم رب چې اوچ ځمکه باندې بارانو کیو کې نشین کې رو باسي اگر رب دې ځمکه نه د قصدا مړي په قیامت کې راپورته کوي کذالک نخرج الموتى د قصبرا رو باسو موږ مړو لره ځمکه نه لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو پن حاصل کړئ والبلد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب اغا خاریا پاکا مزیدارا طیبة تربته اغا خاریا چی داغی خاور خوگلا یخرجو نباته روباسی اخپلو وخولا بیزن ربی پا اجازت اخپل ربانے کم ازمکا کم خاریا چی داغی ازمکا خوگوی خوگا ازمکا منگ زمیدار پیجن اما سا زمیدار در ناسم چی خوگا ازمکا ستو چی کانی جن ازمکا دا خوگا ندا چی خورا دا خوگا ندا منگو ویلے که زمانگاری سے پٹی دی چی دا اغینا پا ابتکی وطرنوزی پا ابتکی او دا بس خلکو پٹیشتا چی ننیو بکی نو سبا بے کاری پتریلی آیا او دارنگی والذی خبصا آغا خاریه چی آغا خبیثوی یعنی دا آغی زمکا خوگنوی پتریلی زمکوی یا خورناکوی لا یخرجو الا نکدا انا رو باسی مگر دا سی ڈکی چی بے خیر ڈکی وی الا نکدا مانا الا مگر رو باسی آغا زوزان غندی آغا کرکنی غندی آغا دربونا مربونا معمولی بے خیره نکت پا مانا دا بے خیره بانی دے تکس مومن دے چه کره دا قرآن آیاتونا ووری نو پای که دا سی نمو راشی عبادت عقیده درست شی عمل درست شی معاملات درست شی او دغا کما خلق چه خبیسان و مشرکان و کافران دی قرآن اگی بانی رازی او قرآن اوری فاگی دا حس پیدا نور کئی کذالک نصرف الآیات دکسی منگا بار بار بیارو آیاتون دا قدرتا لقوم یشکرون لپا دا قوم چی قدردان قدر کئی نعمتون دا اللہ اس پدی موضوع بانی دا پیغمبران علیہ السلام واقعات پیش کو لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لگلو منگا نوح علیہ السلام خپل قوم تا ادنم عبد الغفار دا حضرت نوح علیہ السلام نوم او دا نوح ور دی وجه نوی چې ډیر زیات جړاګانی به کړو داړم بنه مرسل دی چې الله تعالی دنیا ته را لګلې دی د شرک د رد لپاره د دین مخکې لس پیړۍ بالکل درست وي وکان الناس امه واحده خلق یو جماعت په توحید باندې لس پیړۍ برابر وي دا آدم علیہ السلام نه شیس علیہ السلام پورې شیس علیہ السلام چې وفات کېدو داغه څلور زامن پاتې شو عالمان لوی عالمان بزرگان خلق براتاو دا گینه بے دین زکو دا اللہ شان تو گورا سلور وانا وفات شو خلق دیر زیاد خپش چی یرا بزمنگا علماء ختم شو اس فا منگا سکو ربم سخ شو راب لوگی سبکین استو لکی بم نرمی پیدا شو اس پس چل کو دقزے کی حدیث کے راضی پا دب الیہم الابلیس ابلیس حرامی دا لس پیڑی 1000 کالا دکا سے غلے ناس بس غلے رو خوید خلقو تا ولی خپا یی رجی دا زمانگا علماء زمانگا بزرگان منگا تیرے مسئلو معلومات کرو رونو بم سخ شو وعز بیراتاو کرو بم نرم شو اس پس سکو من خپا کیے گئی زبالدی تصویرون ساز کم مجسمی بدل ساز کم
کم چاړه سختیږي راځي داسې به راښکاره کېږي او بیا به تېزي ویل ډېره ښه ده مجسمې سازې کړې چې مجسمې سازې کړې او ابلیس 100 کاله لاړ ورک شو پټ شو 100 کاله تیر شو دا نسل ختم شو نوی نسل راغی چې نوی نسل راغی بس په دب الیهم الابلیس ثانیه ابلیس ورته بیا غلی غوندې راغی ویل خبر یی دا بوتان چې په دې کمره کې پراته دي ستاسو مشرانو به د دې پوجې کولې او ستاسو مشرانو به دې نظر و نیاز مانه او دې دا یو به دا کار کو دی بل به دا کار کو دی بل به دا کار کو ود یعوس و یعوق و نصر دا پیدا شو د شرک بنیاد دقه ځای نه ابلیس علیه اللعنه وعلى اتباعه الى يوم القيامه دقه ځای نه کېښوده ابلیس د شرک بنیاد نو الله د دې د رد دپاره لومبنی رسول امام الانبیاء شیخ الانبیاء د لقب دی شیخ الانبیاء د ټولو پیغمبرانو شیخ او مشر حضرت نوح علیه السلام الله راولېږه لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا رالیږلی موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله اسی د پیغمبرانو د طرز خبرو ته وګورئ او د هغې په مقابله کې چې دا غلیظ کفار کمې خبرې کوي دا مو واورئ دا څه وایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ویلي نوح علیه السلام اے زما قومه څونه خوږه خبره کوي یا قومي دی که نه ایت نه غورځېدلې ده کسره به قول په هغې دال یا قومي اے زما قومه اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله د یو خدای نه تمه وکئ د یو خدای نه ویریږئ د یو خدای ومنئ ما لکم من اله غیره نشتره ستاسو پاره سوا د الله نه بل کار ساسایت روا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی نه چې قیامت دی دا تقریر چا وکړو نوح علیه السلام قال الملأ من قومه اویلی جرګې هغه ټایټ اکابر سرمایدار د قوم قال الملأ من قومه ویلی هغه سرمایدارو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نه جرګه انا نراک فی ضلال مبین یقینا اینو موږ تعالی ای نوحه په ګمراهۍ ښکاره کې وګوره هغه څونه خوږې خبرې وي او دوی ورته څه وایي قال یا قوم لیس بی ضلالتون نوح علیه السلام ورته وایي ای زما قومه نشته په ما باندې ګمراهي زه ګمراه نه یم ولكن رسول من رب العالمین لیکن زه استاذ ما د الله رب العالمین د طرفنا سکه ابلغو رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغامات د خپل پروردگار وانصح لكم او زه خیر لټوم ستاسو دپاره واعلموا من الله ما لا تعلمون پوهېږم د الله د طرف نه په خبرو چې تاسو پرې نه پوهېږئ خیر خواهی خبرې کوي څونه خوږې خبرې کوي خو دونه غلیظ قوم دی چې نوح علیه السلام به راګیر کو او دومره به یې وګو چې هوش به پکې ختم شو بیا به یې پرېښود بیا به نوح علیه السلام راپاڅېد او نوح علیه السلام شپه او ورځ ښکاره او پټ مسلسل قرآن ته ګورئ مسلسل با دا څه کمې خبرې کوم سړي زړه پرې کوي دا یو خبره چې څوک پې پوهېږي زړه یې پرې کوي زړه چې نوح علیه السلام څه وایي او دا قوم ورته څه وایي او ورته وایي او عجبتم من جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون او عجبتم آیا تاسو دا خبرې کوئ او تعجب کوئ دا خبره ناشنا ګڼئ
انجاکم ذکر چراشی پنو نصیحت من ربکم ستاسو د رب د طرفه علی رجل منکم په یو سړي باندې ستاسو نه چې زیما لینذرکم چې او یری تاسو لرا ولتتقوا دې دپاره چې تاسو پرهیزګاري اختیار کړئ ولعلکم ترحمون او دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي فکذبوه دې قوم ټول نسبت د دروغ ورته وکړو ویل دروغ وایي فانجیناه پس خلاص کا مگا نوح علیہ السلام والذین معه فی الفلک او کسان چې د سرو په کشتۍ کې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرق منگا کسان چې نسبت دروغ کړو زمونږ آیاتونو ته انهم كانوا قوما عمین یقینا او دا قوم د نوح علیہ السلام یو قوم لاندو دا د حق نه لاندو د حق سترګې ته الله اګستې وي چې دومره بهترین خیر خوا هغه دې ته لګیا دی او دې د هغه سره څه چل کوي نوح علیہ السلام 900 کاله دعوت چلولی 900 کاله او قرآن وی وما آمن معه الا قلیل ډېر کم کسان یعنی ټول ډېر غټ روایت د اتیاو کسو او نیم په 50 کم زر کاله کې تک کسان برابر کړي چې پای کې خپل زامن خپل کور والا خلک هم شامل وإلى عاد أخاهم هودا لګلې مونږه عاد قبیلې ته رور د دوی هود علیہ السلام دا د یمن په طرف کې اوس دا په سعودي کې شامل دی خدا حصہ د یمن ده دا احقاف ورته ویل دا یو ډېر لویه ځمکه ده په سلګونو میله باندې پای کې مزل دی او ټول شګې دي او د شګو ډېره کوي دي اذ انذر قومه بالاحقاف پراشي په قرآن کې په بل ځای کې وإلى عاد أخاهم هودا لګلې مونږه عاد قبیلې ته رور د دوی هود علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام د قوم د تباہی نه وروسته بیا په دنیا کې الله پیدا کړي قال یا قوم اعبدوا الله ویلي ای زما قوم یو خدای عبادت کوي مالکم من اله غیره نشته پر معبود سوا د الله نه افلا تتقون آیتاسو دوم رمضان نه بچ کوي د خلاف ورزۍ د الله نه قال الملأ الذين كفروا من قومه ویل هغه کسانو چې کافرانو د قوم د نوح علیہ السلام هود علیہ السلام نا انا نراک فی سفاهتنا یقینا انو مونږ تعالی په بیوقوفۍ کې ټول قوم یو خبره کوي او ته بله خبره کوي وانا لنظنک من الکاذبین او یقینا مونږ ګمان کوو پتا پیغمبر دروغجنو اوس د پیغمبر الفاظ ته وګوره قال یا قوم لیس بی سفاهتنا ویل هود علیہ السلام اے زما قوم نشته په ما باندې بیوقوفي ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه رسول د الله رب العالمین متا استعاره لګل شوم وبلغوا رسالات ربی رسوم تاسو ته پیغامات د خپل پروردگار وانا لکم ناصح امین او زه ستاسو لپاره خیر خوای لټونکي امانتدار یم ستاسو خیر لټوم او تاسو ته د الله امانات رسوم او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم او عجبتم تاسو ناشنا غنئ چراشی پنو نصیحت جانب درب ستاسو نا علی رجل منکم په یو سړي باندې ستاسو نا لینذرکم چې ویری تاسو لرا واسکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح یاد کوي هغه وخت چې وګرځول الله تاسو لرا خلیفګان من بعد قوم نوح پس د قوم نوح نا په دې ځمکه کې الله تعالی چې هغې ختم کړو نو تاسو یې آباد کړئ وزادکم فی الخلق بسطا او زیاتوالی درکړی تاسو ته په پیدایش کې کلاوالی او زیات کړی دی تاسو ته په پیدایش کې کلاوالی دوی له الله تعالی ډېر غټ غټ بدنونه ورکړي او ډېر لوی طاقتور خلکو ده
قرآن وی بل ځای لم یخلق مثلها فی البلاد، د دې غوندې خلق په ښارونو کې نه دی پیدا شوی. پهلوانان یو کس ولاړو او یو لوی ګټ په غره کې دا به داسې ونیو او داسې بیا وړکاو او بیا به راخ کړ چې به لسو کسونو شو جوتول. دا ډېر زورور قوم. فاذکروا آلاء الله، یاد کئ نعمتونه د الله په ځانونو باندې، لعلکم تفلحون، دې لپاره چې کامیاب شئ. اوس قوم ورته سوی قالو ویل ورته د قوم جئتنا، آیا تا راتله کړي مونږ ته لنعبد الله وحده، چې مونږ عبادت کو د الله یک یو، ونظرا او پریدو مونږه ما کان یعبد آباؤنا، هغه معبودان مصنوعي چې پلارانو زمونږ عبادت کړی. فاتنا بما تعدنا، پس راوله مونږ ته هغه عذاب چې ته وعده کې زمونږ سره د هغې، ان کنت من الصادقین، که یې ته د رښتینو نه. قال قد وقع علیکم من ربکم رجز وغضب، قال اویلی نوح علیہ السلام قد وقع علیکم من ربکم، یقینا واقع شوی دی په تاسو باندې من ربکم د جانب د رب ستاسو نه رجسون منه ګندګي، وغضب او غصه. اتجادلونني، آیا تاسو جګړې کوئ زما سره فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، په هغه نومونو کې چې ایښي دي تاسو او ستاسو پلارانو. اته چې ویله درېیمې ورځې ته به په ښه کېږي او څلورمې ښه کېږي، دا چا ویلي دي؟ دا خو تاسو دا نومونه ایښي دي چې دا پلانې د دې ذموار دی، پلانې دې ذموار دی. او که ښځې ته یې ضرورت نو پیر بابا ته ځه، سړي د ښځې ورکوي، که بیا د زامن په کار نو کاکا صاحب ته ځه، او کمال مال او غواګانې میخې نو دلته مدې بابا ته راځه. بیا دا یو گپ شپو او خلکو ساس کړی، او که کوم حقانی ربانی علما دې رد کوي، نو دا علماء سوء نه دی الله مونږ خلاص کړي. علماء سوء دا د خلکو حمایت کوي د دې شرک او د دې کفر. دا خو تاسو ایښي دي، ستاسو پلاران دا نومونه ایښي دي. ما انزل الله بها من سلطان، نه دی راکوز کړی الله په دې باندې څه آسماني دلیل. فانتظروا، انتظار کوئ، انی معکم من المنتظرین، زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم د الله د عذاب چې رابشي په تاسو. فانجیناه، پس خلاص کړم هود والذین آمنوا معه، کسانو چې ایمان یې راوړی در سره، برحمت منا، خالص په مهربانۍ سره زمونږ نه. د دې معنی دا ده چې زه حضرت ورته وایي زمونږ عمل د دې جوګه نه دی، خدا الله وی خالص زما مهرباني وه چې ما هود او د هغه ملګري بچ کړه او هغه کافر قوم مې تباه کړ او د هغې بنیاد مې کټ کړ. دقسې په حدیث کې راځي، یو ځل نبي علیه السلام ملګرو ته ویلي سم خیال دی ملګرو، په خپل عمل به جنت ته لاړ شئ. صحابه مؤدب خلکو، هغې ویل الله او رسول به دې خبرې دي، مونږ ته پته نشته دي. نبي علیه السلام ویل یو قسم نشئ تللی. صحابه ورته ویلي تاسو هم نشئ تللی؟ ویل او زم نشم تللی الا ان تغمدنی الله بغفرانه، الا ان تغمدنی الله برحمته. حدیث کې دوه لفظ دي. ها که الله مې خپل رحمت کې ډوب کې جنت ته بلاړ، په خپل عمل هېڅوک نشي تللی. دیو جنه به غاوره کېږئ نه په ځان ته چې زه عالم یم، زه تهجد ګزار یم، زه روجهدار یم، زه د الله په لار کې ورکړه کوم، ځان ته به غره کېږئ نه. دا به کوئ او د الله نه به یېرئ. حسن بصري رحمه الله به فرمایل، حسن بصري به فرمایل چې مومن نیکی کوي او ورع خوف، نیکی کوي او وړې لچیږي او یریږي د الله نه، او فاسق چې کوم دی ګناهونو له غړۍ ورکوي او بېغمه هیڅ پروا یې نه کوي چې مانه دا کارونه کېږي، دا ګناهونه رانه کېږي. د دې وجې نه مومن به ټول زیات به د الله نه یریدونکی مومن دی.
وإلى ثمود أخاهم صالحا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او کټ کمنګا بنیاد او اخر دا کسانو چې نسبت درو وکړو زمونږ آیاتونو ته وما كانوا مؤمنين نو دا قوم د هود علیہ السلام مؤمنان وإلى ثمود أخاهم صالحا او لګلو مونږه سمودیانو ته ورور د دې صالح علیہ السلام نام باقیا د عادیانو دي خدا په حجر مقام کې دي دا چې کله د مدینې منورې نه شام طرف ته ځي نو په لار کې دا راځي او سمودیان چې دي نو هغې د مکې معظمې نه چې یمن ته ځي نو په لار کې به دا راځي دته نو دا په حجر مقام باندې دوی آبادو مدائن صالح کې ورته ویل کېږي نبی علیہ السلام چې غزوه تبوک کې ته نو په دې باندې ورغلی او بیا به راشي هلته قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم یقینا راغلی تاسو ته واضح دلیل جانب رب تاسو نه هغه نښه څه ده هغه معجزه څه ده هذه ناقة الله لكم دا اوښه ده د الله ستاسو لپاره آیة نښه ده دوی د پیغمبر د الله نه مطالبه وکړه چې ته ځان ته پیغمبر وې نو موږ ته یو معجزه وښایه او هغه معجزه دا ده چې دې غره د کمر نه موږ دپاره یو اوښه پکار ده صالح علیه السلام 2 رکعته لمونځ وکړو او الله ته دعا وکړه او دا د غره دا طرف داسې وخوځېده او وشلېده او د هغې نه اوښه راووته بلار به اوښه مطالبه د هغوی داسې وه او بیا لنګ هم شوه خو هغه خو د معجزې اوښه وه ډېره مهیبه وه نو دوی مالونه به ته یېرېدل او دوی ته انتهایی تکلیف تساس شو د دې وجې نه قدار زوی د صالب عشق سمود هغه ته وایي قدار زوی د صالب عشق سمود د ده د یو ښځې انډیواله وه او د هغې ډېر زیات مال و هغه انډیواله ورپسې راله چې دې د اوښې نه خو زما مال ته ډېر لوی تکلیف دی نو هغه پر قوم باندې راسر شو او د ټول قوم رای واګېسته او حتی چې پرده نشینو ښځو پسې پردو ته راننوته اول ته یې تپوس کړه ستا را سره رای ده مړه کړمه ټول ورته مړی کړه نو د هغې ته اشاره کړه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آیتن پزروها پرېږدئ دا اوښه د الله تاکل فی ارض الله چې خوري په ځمکه د الله کې ولا دونه پی بیا کول چې ټول قوم به کېدل خو کومې اوبه چې وي نو چې دا به ورله هغه ټولې اوبه به دې څکلې نو بیا بل ځای کې به قرآن کې راشي تقسیم وشو یو ورځ به اوښه تلله او یو ورځ به قوم مالونه تلل فذروها تاکل فی ارض الله ولا تمسوها مرسۍ دې اوښې ته بسوء په بدۍ باندې فیاخذکم عذاب علیم وبنیسي تاسو له عذاب درناک او وذکروا یاد کوئ اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد کله چې خلیفګان ساز کړه الله تاسو لره وروستو د قوم عاد نه وبوأکم فی الارض او ټکانې درکړه تاسو له په ځمکه کې تتخذون من سهولها نیسئ تاسو د هغې هموارو ځمکو نه سهول د هموارو ځمکې ته وایي غیر کاڼجنه ځمکه چې قصورا بنګلې وتنحتون الجبال بیوتا او کنی غرون را تاسو کندرې وتنحتون الجبال بیوتا او کنی تاسو غرون را کورونه یعنی په کورونو کې کندرې په غرونو کې کندرې وهئ تاسو هر غرونو والا چې کور سازئ په غره کې ویې لکه پلانې لګیا کندر وایي نو کندر دا وایي چې بس هغه ځای کنده کې داسې او بیا پای کې دیوالونه روچت کړي او د هغې باندې بیا برابري کوي دی فذکروا آلاء الله یاد کوئ نعمتونه د الله په ځانونو ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر ځئ په ځمکه کې فساد برپا کوونکي قال الملأ الذین استکبروا من قومه ویلې جرګې هغې چې ځان یې غټ ګڼلی و د قوم د هود علیه السلام نه للذین استضعفوا صالح علیه السلام نه للذین استضعفوا وی ویلې هغې کسان ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو په ځمکه کې غریبانانو ته یې ویلې
لمن آمن منهم یعنی هغه چاته چې ایمان راوړی د دوی نه په صالح علیه السلام. څه ورته وایي دا غټ آیت اتعلمون ای غریبانان تاسو پوهیږئ چې ان صالح مرسل من ربهم صالح رالیږلی شوی دی پیغمبر د جانب رب نه تاسو پرې پوهیږئ. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون غریبانان ورته ویلي چې یقینا موږ په هغې چې لیږلی شوی دی دی په هغې باندې ایماندار یو موږ خو یقین دی چې دا د الله پیغمبر دی. قال الذين استكبروا ویل کسانو چې ځان یې غټ ګڼلی و انا بالذي آمنتم به کافرون یقینا موږ په هغې دعوت باندې چې تاسو پې ایمان راوړی موږ انکاریان یو. او غصه کې راغله اوښې مړه کړه خدار زوی د صالح را روان شو. فعقروا الناقه پس حلال یې کړه اوښې لره وعتوا عن امر ربهما او سرکشي وکړه د حکم د خپل رب نه. وقالو ویل یا صالح اتنا او چې اوښې مړه کړه او راغله ویل ورشه سره ولې عذاب دی. یا صالح اتنا بما تعدنا اے صالح راوله موږ ته هغه عذاب چې ته په موږ په هغې باندې یارې او موږ سې وعدې کې ان كنت من المرسلین که ته د لېږلو شو نه. پس عذاب راغی. فاخذتهم الرجفة پس ونیو دوی لره زلزلې. رجفه اصل کې زلزله دا ځمکه د ځمکې حرکت وکړو او داسې اوازونه پکې راوچت شو او داسې کړنګار پکې سازه شوه چې د هغې د اورېدلو سره دوی هټ پیل وشو. لونه کار پرېښودو او مړ شو بس ختم شو. فاصبحوا فی دارهم جاسمین پس وګرځېدله په کورونو خپلو کې جاسمین مړه پراته په کونډو باندې نسکور پرېوتل داسې پر خپلو کورونو کې او ساګانې ترې ووتې. فتولى عنهم حضرت واپس شر دوی نه. یو سړی دی ورور دی بدماشو خراب ګرځېده ده به ورته ډېر نصیحتونه کول بیا چا مړ که یا مړ شو نو دی وله راشي یاره وروره ما ستا ډېر خیر لټولی ما خو به همیشه ته ورانونه رابنې کولي خو تا زما خبرې نه منلې نو دقسې چې کله دا ساړه خوله باندې پرېوتل نو حضرت راغې پیغمبران خو ډېر خیرخواهي او ډېر لسوان دي نو وایي فتولى عنهم مخې واړو د دوی نه وقال ویلې یا قومي لقد ابلغتكم رسالة ربي ای زما قومه ما رسولی تاسو ته پیغامات د خپل رب ونصحت لكم ما ستاسو خیر لټولی و ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مینه نه کوئ د خیرخواهانو سره چا څوک هم چې تاسو ته درسته لار ښایي څوک هم چې تاسو صحیح لار ښایي ستاسو بدي شي. ولوطا اذ قال لقومه او لوط علیه السلام هغه وخت چې ویلې خپل قوم ته ایرات لکوي تاسو هغه انتهایی بېحیایي کار ته ما سبقکم بها من احد من العالمین چې وړاندې والی نه کړی تاسو نه په دې فعلې مردارې باندې یو تن د مخلوقاتو نه. وایي چې د لوط علیه السلام د قوم نه مخکې چېرته یو نارینه په نارینه نه دی لیدلی شوی او چېرته یو نارینه په نارینه چېرته سپی هم چېرته په سپي باندې نه دی ختلی په سپي باندې. دا د دې ناکاره مردار عمل بنیاد دی مردار قوم ایښی دی مردار قوم دی بې غیرته. او دا ما رسلي کتابونو کې کتلی دي چې دا ابلیس دوی یو کس ته راغی او ابلیس په خپل ځان باندې هغه سړی په دې طریقه باندې اماده کو او دا لواتت او دا ګندګي ورته وښوده نو بیا هغه بیا د نور استاد ساز شو. یعنی ګورئ په دنیا کې لوی بې غیرته ابلیس دی چې کم کار دی چې ده نه دی کړی د آدم په دشمنۍ کې کم کار کم د بې غیرتۍ کار دی چې دی نه کړی حتی چې لوطیانو ته دا لوبه هم ښودلې ده د دې وجې نه چې څوک د ابلیس ملګرتیا کوي ټول دقسې بې غیرته په خپل خور نه خفه کېږي خپله ښځه باندې نه شرمېږي. تاسو لاړ شئ د یوروپ ته دې دغه ته لاړ شئ وګورئ چې کوم خلک ابلیس په خپل رای کې راوستي دي د هندوانو ته ورشئ د روسیانو چینیانو ته ورشئ تاسو ته پته ولګېږي چې دا په کومه خرې سواره کړي دي دا
اور توای اتاتون الفاحش ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راځئ سړو ته شهوتن پاره د پکولو د شهوت خپله من دون النساء سوا د زنانونه زنا کومې زنانه چې الله ستاسو خواهش ته د پوره کولو دپاره پیدا کړي دي هغه تاسو پریښي دي بل انتم قوم مسرفون بلکې یی تاسو یو قوم د حد نه تېرېدونکي دا تقریر وکړو حضرت نوح علیه السلام دا رابشي دا کسان اول راغلیو د ابراهیم علیه السلام خواله هغه یې د زوی مبارکبادي ورکړله او بیا ورته وویل چې په ما خطبکم ایها المرسلون کې به راشي چې لوی کارم سره تاسو یې 18 کسه راغلي نو هغه ویل موږ د مجرم قوم پسې لږ ورځو نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې هغې کې لکه چې مسلمان چې مسلمانان یې به دې بچ کوو نو دا نوح علیه السلام او دغه ابراهیم علیه السلام نه دوی ور رخصت شو نو دا صدوم 15 کلي او دا پرې مرض باندې مبتلا و نو دوی چې لاړل نو د هلکانو په صورت کې کلي ته لاړل نو د اوبو یو دغه دی چینه ده غرمې ټیم دی جبریل مرګرو سوه راغی یو جینۍ ده هلته اوبه ډکوي جبریل دې تپوس وکړه چې ته لوط پېژنې الجه زما باباجي دی لاړ شه هغې ته ووایه چې ستا مېلمه دی لوط علیه السلام راغی چینه کې اوس ښایسته هلکان دي 11 هلکان دي 11 په ډېر یو تکنیکي طریقه باندې را روان کړو په لار باندې چې راځي نو لوط علیه السلام او دغه لوط علیه السلام ستون شو دی مېلمنو ته وایي چې مېلمنو زما د کلي خلک ډېر ناکاره زما د ښار خلک ډېر ناکاره د چا عزت نه پرېږدي نو جبریل خپلو ملګرو ته وایي یو بیا روان شو بیا راستون شو زما د کلي خلک ډېر زیات خراب دي بیا روان شو جبریل ملګرو ته وایي دوه بیا روان شو بیا راستون شو زما د کلي خلک ډېر زیات خراب دي جبریل ملګرو ته وایي درې ما درې پوره شو چې یو پیغمبر په یو قوم باندې 3 ځله د خرابۍ ګواهي ورکي هغه الله د دې مخ د ځمکې نه بیا هټاوئ به دا په ډېر تکنیکي طریقه باندې هغه کور ته دننه اوس کور کې د هغې جاسوسه ناسته وه بوډۍ ناسته وه د قوم خور لور وه د حضرت بیبي وه او د الله نه کافره وه او د کافر سره په هغه زمانه کې نکاح کېده او د خپل خاوند سره خاینه وه او د خیانت د ښځې د خیانت معنا دای چې ښځه زنا وکړي دا د خاوند څخه خیانت دی دلته په خانتهما چې کوم ځای کې قرآن کې راغلی دی نو هغې معنا دا ده چې خیانت کړی د خپلو خاوندانو سره یعنی معنا دا ده چې د خپلو خاوندانو لارې نه وه خپله کړې چې هغه د الله دین د قوم په لار باندې روانې وي چې هغې پلارانو نیکونو د هغې په لار باندې روانې وي د دې وجې نه د نوح علیه السلام ښځه م الله غرقه کړې وه او د لوط علیه السلام ښځه م الله تعالی غرقه کړه وما کان جواب قومه الا ان قالوا نو جواب د دې ګنده قومه مگر دا الا ان قالوا مگر دا وینا و اخرجوهما وباسئ دا لوط او د ملګري من قریتکم د دې خپل کلي نه دا بلکې ذکر دی صدوم ورته وایي چاپېره 4 کلي نور مو انهم اناس یتطهرون دا خلق دی ځان پاک کوي ډېره در ځانه شیخان ساز کړي دي دلته چې دا موږ خپل خواهش چې کوم یې رسولونه نه پوره کوو او دا موږ داسې پاک خلک یو دا چل فانجیناه واهله پس خلاص که موږ نوح علیه السلام او کور والا ده الا امراته مگر ښځې نه بوډۍ نه یوه بوډۍ خطرناکه کانت من الغابرین واده پرستو پاتې کېدونکو د عذاب کې
حضرت چې کله دا کور ته راله لکان کېنول ور یې بند کړ دا په منډه باندې لاړله او د قوم میدان ته ورله ډاګې ته ورله او د اوزګار خېل ټول هلته ناست بې غیرته دا د ابلیس شاګردان دا ناست ورله ویل لوط داسې میلمانه راوستي چې پرشتي دي پرشتي رښتیا پرشتي وي بددغري را منډې کړې چې کله لوط علیه السلام ولیدل له لیونو سپو په شانو سره منډې وایي یو زرې دروازه پورې کړه چې دروازه یې پورې کړه دوی پرې دیوالونو راخیږي چې په دیوالونو راخیږي نو دې وخت کې حضرت لوط علیه السلام وویلې لو کان لی بکم قوه کاشکې زما دپاره د مټ زور وی یا زما یو مضبوطه قبیله وی او په تاسو مې پراسته وی او مردارانو ټول مې پې وجلی وی چې زه د خپلو مېلمنو عزت نشم بچ کولی نو حضرت لوط جبریل را پاسېده او لوط علیه السلام ته ویلې چې لن یصلو الیک شته قرآن کې دا کړه لن یصلو ما پرېږده مونږ پرېږده تا ته هم خواله نشي راتلی راځه کښېنه او ورغی دا وزرې چې داسې ووو که نه دا وزرې ووو دا شګې او کاڼي به د دې قوم پرې سترګو کې دننه کړه او هغوی بس ړانده او سترګې مږلې او رانو دی ولوي ښه ورګه تا سره مونږ ګورو دا خو مونږ ټول ړانده کړو او دا تا څنګه ساحران راوستي دي او څنګه دغه راوستي او بس الله تعالی ورته ویل چې دا واړه دیواله ځان سه وځه ځه بوډۍ به پاتې کېږي دې قوم کې وامطرنا علیهم مطرا راولو مونږه دوی باندې راورول باران بری ویوړه دا پنځه کلي جبریل پرې وزر کې سوچت کړه او بری ورسول اسمان ته او بیا یې هغه ځای نه راخطا کړه راخطا یې کړه او د پاسې پرې کاڼو باران وکړه سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه په یو ځای باندې لیکل کوي په تفهیم القرآن کې وایي په هغه ځای کې څخه ډنډه سازه شوې ده چې هغه د بحیرې میت او بحیرې مردار ورته وایي د هغې حصه ده اوس او هغه تورې اوبه دي تورې مولانا مودودي یو کتاب دی عرض القرآن هغه چې دا قرآن په کومه ځمکه کې نازل شوی دی ټولو سفر یې کړی دی دا ټول ځایونه یې کتلي په خپله نو دې ځای له هم تللی دی وایي په هغې کې اوس کودایانې کېږي مولانا لیکلي دي کودایانې کېږي په هغې کې او په هغې کې آبادو هغه نښې نښانې راوځي او هغه داسې تورې اوبه دي څښا بدبویه چې په هغې کې حیوان نه اوسېږي میان شمشتۍ ممشتۍ دا په دې کې نشي اوسېدلی هېڅ ژوندی حیوان پکې نشته په هغو اوبو کې او دا د بحیرې میت حصه ګرځېدلې ده اوس دا مولانا صاحب لیکلي وامطرنا علیهم مطرا فساء مطوى فساء فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا لقلوا منغا قبلي د مدين تارور دي شعيب عليه السلام لتخطيب الأنبياء بهترین د موقع مناسب مقرر دا خصوصیت دی د دې پیغمبر چې د انتهایی ماهر دی په تقریر کولو کې دی وجه ورته خطیب الانبیاء وایي د ټولو پیغمبرانو ماهر پیغمبر په تقریر کې قال یا قوم اعبدوا الله ویلی شعیب علیہ السلام اے زما قوم عبادتو کوي د الله ما لکم من اله غیره نشته سو پاره معبود سوا د الله نه قد جاءتکم بینة من ربکم یقینا راغلی تاسو ته واضح دلیل د جانب د رب تاسو نه فاوفوا الکیل والمیزان تاسو پورا کوي چې کوم نه پیمانه لرا او والمیزان پورا کوي تاسو تل لرا دی تاجر پیشه خلکو د تول جوک کار وکاو نو پیمانې به کولې خلکو ته په پیمانو باندې به خرڅول او پیمانو باندې به اخیستل او تلې به چې کوم نه استعمالولې او بل طرف ته په دې کې به امواني کولې او ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ما کوم تاسو خلکو نه سيزونه دا پیسې نه دي دا پیسې به دا کولې
لکه پخوا به دلته دې مشرانو ته پته دی او دته چې دلته به یو لسپیسیز به نو هغه لسپیسیز به یې وړو د چلو کو چې دا طرفونه به یې نه چې پرې کړه نو وار به او بیا به په یو نری شي باندې داسې که نو څلورنیز به تې ساز شو د لسپیسیز نه به چونې ساز شو نو هغه لسپیسې به په چونې باندې بیا خلکو بدلولې دا یو دوکه وه دغه چل به دوی د روپو سره کو چې د روپو نه به دا غاړې پرې کولې د سرو روپۍ وي د سپینو روپۍ وي نو د هغې نه به دا غاړې پرې کولې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کې دا ترجمه ده مکه موی تاسو د خلکو نه هغه پیسې د دوی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مه برپا کوئ په ځمکه کې پس د روغوالي د ځمکې نه ذالکم خیر لکم دا تاسو ویم ډېره غوره ده ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کوي تاسو ایماندار دوی به یو خدا کار کو چې په ټول جوک کې به وانه کوله زمونږ شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه راته دې باندې خبره کوله پرې شیرګل کې یو دکاندار و زما ډېر اشنا زه چې به اتیان ته تلم د شیخ صاحب سکرګنۍ کودرو کې وه د اتیانو نه لږ پاس کلی په دې نیر وه ویل زه دغه چې به تلمه نو هغه څه به مې دمه کوله نو هغه به چای راواخېسته نو چای به مې اوس وڅښله یو ځل ما چای څښلی نو یو سړي من دانې راوړي نو ورځو کې من دانې په 30 روپۍ یا په 35 روپۍ من به دغه نو هغه د هغه نه یې په 30 یا 35 روپۍ من باندې هغه من دغه واخېسته بس هغه سړی لاړ اوس بل سړی راغی هغه ویل چې زما من غنم په کار دي نو هغه ویل لکه به دا غنم دي نو بس هغه ته یې چې کوم دی ورکړه به طوري مثال په 50 روپۍ د هغه نه اخېستي وو په 50 روپۍ هغه ته ورکړه وایي ما ورته ویل چې هلکه ته خو سپېرزبرګ یې ملګریه څنګه زما په مخ کې دا به طوري مثال په 50 روپۍ من واخېسته او اوس دې بل سړي له په 50 وکړه ویل نه چې نه جدي که خو ما ډېره ګټه وکړه ویل څنګه ویل د هغه نه من په 9 دړۍ واخېسته منونو ما 9 دړۍ وخېجوله او دله مې بیا چې کوم دی 9 دړۍ په من باندې ورکړه نو ما پکې 2 دړۍ وګټل شیخ صاحب وایي ما ورته ویل چې لکه ته خو د نر بچی یې ګورې لکه په یو من کې ته 2 دړۍ ګټې او ما ویل تا به پیسه نه ده ګټلې دا ټول جوک کې دی کې وانه کوي په یو تلی ورکوي او په بله تلی چې کوم دی خرڅوي په یو کاڼي تاله درکوي او په بل کاڼي درته تلي دا ناکار عمل دی او بل طرف ته به دوی داسې چل کړی و چې په دې لارو کې به ناستو او د شعیب علیه السلام د ملاقات لپاره چې کوم خلک راته هغه به یې نه پرېښوده دا لارې بندې کړې وي لکه څنګه چې مکې والاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات دپاره لارې بندې کړې وي او خلک به ورته نه پرېښوده ځکه وایي ولا تقعدوا بكل صراط مه کښېنئ تاسو په هره لار کې توعدون چې روئ تاسو خلکو لره وتصدون عن سبیل الله او بندوئ خلکو لره د دین د الله نه یعنی من هغه چاله آمن به چې ایمان راوړي پرې دین د الله باندې وتبغونها عوجا او لټوئ دین د الله لره کوږوالی واذکروا اذ کنتم قلیلا یاد کوئ قوم ته وایي ښایسته تقریر دی اذکروا یاد کوئ اذ کنتم قلیلا کله چې وایي تاسو لږه فکثرکم نو الله ډېر کړئ تاسو ډېر کم خلک وایي الله در باندې مهرباني وکړه دونه په کثرت بچي دله درکړه اوس بیا قبیله ساده شوي وانظروا ګورئ کیف کان عاقبة المفسدین څرنګه و آخر انجام د ورانکارو تاسو نه مخکې وګورئ دې قومو ته وإن كان طائفة منكم که یو جماعت په تاسو کې آمنو بالذي ایمان راوړي په هغه دعوت باندې ارسلت به چې زه پرې لېږلی شوی ما وطائفة یو بله ډله په تاسو کې وي لم یؤمنوا هغه ایمان نه راوړي نو فصبروا صبر کوئ حتی یحکم الله بیننا حتی چې فیصله وکړي الله زموږ په منځ کې او خیر الحاکمین دا الله ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه دی قال الملأ الذين كفروا ویلی جرګې
هغه کسانو چې ځان یې غټ ګڼلی او د قوم د شعیب علیه السلام نه. قال الملأ الذي ویلی جرګي هغه کسانو استکبرو چې ځان یې غټ ګڼلی او من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لنخرجنک یا شعیب موږ به خامخا اخکو تا لره وبباسو تا لره ای شعیب والذین آمنوا معک او هغه کسان چې تا سره ایمان راوړی دی تاسو قلاریږئ نه خو ته ستا دا ملګري به موږ د دې کلي نه وشړو من قریتنا د دې کلي خپل نه د دې کلي نه موږ تاسو وشړو او یا دویمه او لتعودن فی ملتنا یا به واپس شئ تاسو زمونږ فی ملتنا زمونږ په ملت کې یا به تاسو موږ د دې کلي نه وشړو او یا به زمونږ سره په زوړ دین کې ملګرتیا وکړئ. نو پیغمبران علیهم السلام خو دې مخکې چپي د قوم د اخر ګنده زموږ سره ملګری هغه ملګری نه وي ورسره. قال ولو كنا كارهين حضرت ورته وایي شعیب خطیب الانبیاء ولو كنا كارهين اگر کله موږ بده ګڼو بیا هم ستاسو دین نه درځو. قد افترینا علی الله یاد ساتئ قد افترینا موږ به دروغ تړلي په الله باندې تړلي به موږ په الله دروغ لرا ان عدنا فی ملتکم کو واپس شو موږ ستاسو په دین کې بعد اذ نجانا الله منها پس هغه چې الله موږ خلاص کړیو د دینه. وما يكون لنا ان نعود فيها ندی ممکن موږ د پاره چې واپس شو ستاسو پرې کوب دین کې الا ان يشاء الله ربنا مگر هغه چې زموږ د رب خوښه شي نو هغه به موږ سره کېږي. وسع ربنا كل شيء علما پراخ دی رب زما هر یو څیز ته په اعتبار د علم سره. علی الله توکلنا خالص په الله باندې موږ ځان سپارلی دی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق څونه ښایسته تقریر دی خطیب الانبیاء. ای زمونږ ربا دا وسع ربنا پراخ دی رب زمونږ هر یو څیز ته په اعتبار د علم سره. علی الله توکلنا خالص په الله موږ ځان سپارلی دی. ربنا افتح بیننا یا رب زمونږ فیصله وکړې زمونږ منځ کې و بین قومنا بالحق او په منځ قوم زمونږ کې په حق سره. وانت خیر الفاتحین او ته ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه. وقال الملأ الذین کفروا من قومه ویلي جرګې هغه کسانو چې کافرو د قوم د شعیب علیه السلام نه سی ویلې خلکو کې اعلان وکړو لئن اتبعتم شعیبا قسم دی کچرې تابع شوي د شعیب خبره مو منله انکم اذا لخاسرون یقینا یہی بات ہے اسو پر وخت کې تاوان دا په دې اګستو خرڅولو کې او پر تول جوک کې کله د دې خبرې مو اورېدې داسې به تاواني شي او تاسو به دیواله شي بیا تجارت هم ختم شي. فاخذتهم الرجفة ونیو دوی لرا آواز جبریل په آواز وویستو او زلزله راغله او داسې وژړه کوله او عذابونه پرې راغلي دوی باندې مختلف عذابونه راغلي. فاصبحوا فی دارهم جاسمین پس وګرځېدله په کورونو خپلو کې مړه په کونډو باندې جاسمین معنا نسکور مړه پراته پړسېدلي. الذین کذبوا شعیبا کسانو چې نسبت دروغ کړو شعیب علیه السلام ته کأن لم یغنوا فیها گویا کې ته به دوی نه اوسېدلي پرې کوم کلي کې چې کوم کلي دباو یې کوو چې تاسو موږ دې کلي نه وباسو هغه کلی ته میراث پاتې کړو. الذین کذبوا شعیبا کسانو چې نسبت دروغ کړو شعیب علیه السلام ته کانوا هم الخاسرین او هغوی تاوانیان. فتولى عنه ټول مړه پراته دي حضرت شعیب علیه السلام مخ واړو فتولى عنه مخې ته واړو ځکه پیغمبران ډېر زیات لګوي خفه شو ټول قوم تباه شمول شي. قال یا قومي لقد ابلغتكم رسالات ربي زما قومه ما رسولي تاسو ته پیغامات د خپل رب ونصحت لكم ما ستاسو خیر لټولی فکیف آسال قوم کافرین څنګه به خفه شمه په یو قوم کافر باندې په یو کافر قوم به څنګه خفه شم. دمه یو څو منټه وکړو